أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. د سیرت حواله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج او د اسراء واقعات ته موږ رسیدلو. معراج کې دا ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبني اسمان ته ورسید. اول تکې دا الله رب العزت د قدرت یو شاهکار سیدنا آدم علیه السلام هغه سره ملاقات شو. لومبني اسمان کې د سیدنا آدم علیه السلام د ملاقات شاید وجدائی بنیادی چې آدم علیه السلام الله په خپل خاص قدرتونو پیدا کړل. لار مور نه وو، د پیدایش ماده هغه خمیرو هغه خمبیره خوره وه کمې چې د ملائکو په ذریعه د ځمکې د مخ نه اوچته کړې وه. دا یو ډېر عجیب و غریب قدرت د الله. بابا آدم علیه السلام کم چې د انسانیت پلار دی د هغه پیدایش الله په دغه طریقه کړی. د خټې نه د هغه کالبوت جوړ کړی دی او بیا هغه داسې کړی دا چې مونږ ورته پښتو کې ټیکرې وایو چې هغه اواز کوي، ټنګار کوي. هغې نه وروسته الله پای کې د خپل طرف نه پوکې کړی دی او سیدنا آدم علیه السلام هغه شان انسان جوړ شوی دی څنګه چې مونږ او تاسو د هډوکي او د غوښې انسانان یو. دا د انسان د انسانیت آغاز دغه ځای نه شوی دی. بیا ډیره موده وروستو الله رب العزت د خپل قدرت یو بل دلیل موږ ته ښودلی دی. هغه دلیل دی سیدنا عیسی علیه السلام. الله رب العزت د انسان نسل هغه د سړي او د ښځې د ملاپ نه چلولی دی. نارینا او زنانه چې یو ځای شي نو د هغې نه د هغه نسل جوړیږي. قرآن مجید په دې باندې واضح خبرې کړي دي چې مونږه د انسان نسل بیا هغه دغه شانتې چلو. لیکن الله رب العزت د هغه قدرتونه هغه لا محدود دي. څنګه چې هغه انسان جو کړی دی سیدنا آدم علیه السلام بے پلاره بے موره پیدا کړی دی نو دغه شان یو بنی آدم شته دی چې هغه بے پلاره پیدا کړی دی. د سیدنا جبرائیل علیه السلام پوکی سره پیدا کړی دی. هغه پوکې سیدنا جبرائیل د مریم گریوان کې کړو او د هغې نه الله رب العزت سیدنا عیسی علیہ السلام پیدا کړل. دا د الله د قدرت یو نمونه ده. خلق دلیل غواړي
د هر چیز دلیل غواړي. قیامت تپارم خلق دلیل غواړي. قرآن مجید کوم آیتونه چې ما پیش کړي دلته کې دا سورۃ الزخرف آیتونه دي. په دې کې د سیدنا عیسی علیه السلام تذکره ده او هغه ته د قیامت یو علامت ویل چې عیسی علیه السلام لعلم للساعه د قیامت یو لوی علامت ده. دلته ذکر کولو ضرورت یې سره هغه دا چې دا عیسی علیه السلام اسمان کې دنیاوی ژوند سره ژوند دی، دنیاوی جوسه سره ژوند دی. الله رب العزت په عیسی علیه السلام موت نه دی راوسته، مرګ نه دی ورکړی. د خبرې مطلب دا دی چې خلق د الله د قدرتونو منکر ولې د اخر قیامت نه انکار خلق پس بنیاد کوي، په دې بنیاد کوي چې الله قادر نه دی. کله چا خیال لای نو دا غلط وي. ځکه چې سیدنا عیسی علیه السلام الله د جوسې سره او د خپل روح سره اسمان ته خېجول دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دویم اسمان کې ملاقات شوه. په دې وجه باندې دې تعلق چونکې سیرت سره هم دی، نو دې وجه باندې ما د دې آیتونو انتخاب کړی دی. دې سره یو خو د امت مسلمه عقیده هم ثابت شي چې د مسلمانانو څه عقیده ده د سیدنا عیسی علیه السلام په باره کې. د هغه د پیدایش په باره کې د دې څه خیال دی او د قرآن و سنت څه رایه ده، څه حکم دی، څه نصوص دي. قرآن و سنت کی دے باب کے تفصیلی خبر اشتره او داز دکول پدے پکار دی ځان په پویول پدے پکار دی چې مسلمانان د بے علمه په وجه باندې د خپل دین نن انکار کوي. دا انکار کله لوی لوی خلق هم شروع کی. سر سید احمد خان یو ډېر لوی سړی دی، ورکه نوم نه دی، لیکن هغه د دینه منکر دی چې عیسی علیه السلام دی بغیر د پلار نه پیدا شوی. هغه وی داسې نه ده شوی. دا د عیسایانو رایم ده چې د عیسی علیه السلام پلار وو او دې دور کې زمونږ ډېر خلک لګیا دي اوس دا رایې خوري، اخبارونو کې راځي، رسالو کې راځي، میډیا کې مختلف اندازونو باندې خوري. نه قرآن مجید لګوته وړي، نه د الله د رسول حدیث لګوته وړي، بس اخبار کې سره شي پای باندې یقین وساتي. په دې طریقه باندې دین مټو شي، دین ختم شي. د دین نه داسې انکار بعض نادان علما هم کوي. عالم بخکاری تا دا لیکن دا علم ډیر ورکوټي، ډیر معمولی. خلقو کې افواه پیدا کی چې دا چیز داسې نه دی، داسې دی. کتره دلیل ته پوښتنه نه، دلیل ملیل نشته، ابداوی زما مذهب دار. دا ټول د نادانانو کار دی. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې جمعات کې جنازه وکړه که ونه کېده؟ کېده وه. سیدہ عائشہ فرمائی د خلقنا خبرې رشوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهل بن بیضاء او د فلانی جنازه جمعات کې نه وکړي. اصول لاري یو ځای کې جنازګاه موجودی نو پکار دای چلته جنازه وکړي، لیکن شک نشته. لیکن د دې مطلب دا نه چې جمعه کې جنازه نه کیږي. د دې ټولو جماعتونو یو دوه مراکز دي، یو ته بیت الله وي مسجد حرام او بل ته مسجد نبوي وي.
کم کسان چې هغې حج کړي عمره کړي زما خیال نه دی چې داسې مونځ تېرېږي چېرته کې په دې کې چې په دې کې جنازه نه کېږي هر مونځ پسې اعلان کېږي چې جنازې مونځ دی مړي کعبې خوا کې پراته دی افسوس دی په دې علماو چې دوی د مذهب په بنیاد باندې حدیث ولې پرېږدي آخر دا یو افراد تفریح پیدا کوي دې کې څه ګناه نشته دی دومره دا چې د سنن ابي داود یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى في المسجد على الجنازه فلا شيء له یو سړی چې هغه جمعات کې د جنازې مونځ کو لا شيء له لا شيء له څه مطلب دی چې ثواب یې نشته چې ثواب یې نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګي جنازه اصل کې محدثین دغلته وایي چې دا لام د علا په معنی ده لا شیء علیه دا معنی ده چې په دې څه ګناه نشته دا بعضې نادان خلقي د هغې پویه ډېره معمولي مختصري که دا جنازه نه کېږي او دا ګناه وي نو بیا مسجد نبوي کې څومره ائمه چې جنازې کوي دا ټول ګناهګار دي بیا خانه کعبه جماعت ته او تاسو هر هغه چا نه وتپوسئ چې هغه بار چېرته سفر کړي اسلامي ملکونو ته تا ته به ووایي چې خلک جنازهګاه کې مونځ نه کوي جنازې بلکې هغې جنازې مونځ ټول مساجدو کې کوي نو دا ناداني ده که مقلتوب دی دانا بینا سړی د دین د څه حصې نه انکار نه کوي که کوي نه بالفرض د هغې بنیاد هغه جهل باندې ناپوهتیا باندې د یو سړي په پوزه تورولو باندې هغه نه لوار کېږي عالم دې ته نه وایي چې بس هغه څه آیتونه زده کړل او څه تلاوت کولی بس عالم نه علم ډېر مشکل څیز دی دا د هر کس و ناکس کار نه دی دې نادانانو دغه غلطي کړې ده اخوا نور نادانان دي هغې قرآن پورې پچموزې کوي دعوه دا ده چې د آدم علیه السلام باره کې هم د خلقو خیال لا دی د عیسی علیه السلام باره کې هم خیال لا دی چې نه د دې پلاران شته دی قرآن مجید سره به څه کوي قرآن مجید خو فرمایي چې خلقه من تراب الله آدم د خور نه پیدا کړی پلار مور نه پاتې شو سیدنا عیسی علیه السلام نه کې ما ویل چې دوه حیثیتونه دي یو دا چې د قیامت نښه ده بل دا چې هغه د الله د قدرت نښه ده او په دې بنیاد مونږ یې پیش کوو د سیرت حواله کې د معراج واقع کې چې دا حیثیت واضح شي سورت مریم کې قرآن مجید د سیدنا عیسی علیه السلام تفصیلی تذکره کړی ده مریم د مور نوم دی هغه بیت المقدس کې لوی شوې ده او د هغې د ترور خاوند زکریا د هغه پرورش کړی دی د زکریا ښځه او د مریم مور خویندې دی یو ځل سیدہ مریم د بار د پاره کم ته چې مونږ ایک یا دو وایو د هغې دپاره لږه غوندې بهر ووته پخوا به زنانه هم بهر تلې کورونو کې هغه انتظام نه وکړو چې اوس مونږ کوو ځنګل ته به تلې صحرا بیدیا ته به تلې دا چې لاړه نو قرآن مجید فرمایي پردې نه اخوا شوه خپل کار ته چې کېناسته تو جبرائیل راغی فتمثل لها بشرا سویا او ورته د انسان شکل کې ښکاره شو اوس ښکاره چې یو زنانه شریفه وي پاک دامنه وي او په تنهایۍ کې هغه پردی سړی وویني نو هغه څه وایي ورته هغه څه وایي چې مریم ویلي وو انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا که ته متقی او که نه الله ته وګوره دې ځای نه ځه
سما سره سمه ده زه تنهایې ته راغلی خپل کار دپاره او ته خامخا ما پورې نښتې غریب ویرېده په دې څه پوهېده چې دا څوک دی ناورتی زه انسان نه یم بلکې زه د الله استاذ یم الله را لېږلی یم تاله الله یو زوی درکوي هغه حیران شو څنګه زوی کېږي د اولاد دپاره دوه بنیادي څیزونه کېدی شي یا خدا چې د یو ښځې خاوند وي او یا دا چې د هغې چا سره ناجایز تعلق وي بله طریقه خو نشته که جایز یا ناجایز اولاد دپاره خامخا د سړي ضرورت شته دی هغه وایي لم یمسسني بشر ولم اکو بغیه ما ته یو انسان په جایز نکاح رسېدل نه دي کړي او زه بدکار هم نه یم زما زوی به کوم نه کېږي دا قرآن متن دی زه قصه نه کوم پته نه لګي چې دا خلک قرآن وایي که نه وایي او که وایي نه پوهېږي به هم که نه پوهېږي یعنې د اولاد دپاره دوه صورتونه ممکن دي یا جایز نکاح او یا بغي زما جایز نکاح هم نشته دی او زه ګناهګار هم نه یم بدکار هم نه یم اولاد به کوم ځای نه کېږي جبرائیل یو جمله ویلې ده هغه جمله د کمال الله کذالک کذالک دا معنی چې دغه شان دی کذالک دا مطلب چې دا ستا کم حال اوس دی چې نه به ستا خاوند وي او نه به ته بدکار یې په دې حال به الله به زوی درکړي دا هغه نکته ده چې قرآن مجید دې ته دلته اشاره کوي چې وانه لعلم للساعه د قیامت د ټول نه لوی دلیل سیدنا عیسی علیه السلام ده څه مطلب دی الله دومره د عظیم قدرت مالک دی چې د پلار نه بغیر د سړي او د ښځې د ملاپ نه بغیر هغه یو سړی پیدا کوي او هغه سړی سردار دی هغه نبی دی هغه کلیم الله دی الله هغه سره کلام وکوي الله رب العزت د هغه حفاظت وکوي د هغه توفی وکوي اب آسمان ته خېږي دې کې د دلیل پهلو دغه دی دغه سیدنا عیسی علیه السلام پیدا شو او قرآن نه معلومه ده چې مریم ته خلقو پیغور وکړو چې یا اخت هارون د هارون خورې دا هارون علیه السلام نه دی دا بل هارون دی د مریم رور دی د انبیاو په نومونو باندې خلق نومونه ږدي زمونږ په کلي کې یو سړی د هغه محمد نومي نو ته به سړی د هغه پیغمبر محمد دی په څونو نومونه ږدي خلک د یو سړي نوم احمد دی احمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی ته به سړی د هغه پیغمبر دی هارون قرآن مجید لیکلی دی حدیث کې راځي دا هارون هغه نه دی کوم چې د موسی رور دی بلکې د خلقو بعد انبیاو په نومونو باندې د خپل اولاد نومونه کېښودل نو هارون دا د مریم رور دی هغه ډېر نیک انسان او پارساو د هغه صفایي پاکیزګي خلقو ته معلومه وه نو دې پیغور کوي چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه د هارون خورې ستا پلار اخو داسې نه و ستا مور هم بدکاره نه وه دا تا راسې چل کړی دی نو فاشارت الیه هغې ماشوم ته هغه اشاره وکړه زه به څه وایم خو هغه ته اشاره وکړه ده نه ورته پوسه دی څه وایي هغې وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څوک چې زانګو کې لا ماشوم دی هغه سره موږ څنګه خبرې وکړو یعنی دی هغه د خطاب لایق نه ګڼي قال انی عبد الله عیسی په خپله ګویا لګیا شو زه د الله بنده یم او الله به ماله کتاب را کوي الله به ما نبی کوي زما مور غلط کار نه دی کړی قرآن مجید هلته فرمایي ذلک عیسی ابن مریم الذي فیه تمترون دا عیسی ابن مریم دی چې تاسو د هغه په باره کې شکونه کوئ جنګونه کوئ
دا عیسی د الله د قدرت یو عظیم نمونه وا دنیا ته هغه پیش کړی شوی ده. بیا د عیسی علیه السلام خپل کار څنګه دی قرآن نه معلومه ده چې یو سړی به د مور نه ړوند پیدا و، عیسی علیه السلام به د هغه په سترګو لاس راښ کړو، الله به هغه له صحت ورکړو. د مرغۍ یو ګوشتو به یې جوړ کړو، پی کې به یې پوکې وکړو، هغې نه به مرغۍ جوړه شوه، یکونو طیرا باذن الله. ابرئ لکمها والابرص باذن الله. الله هغه کې دا قوتونه ورچولي وو. نو سوال نه چې کوم ذات په خپل مخلوق کې دومره طاقت ورچولی شي، نو په خپله به هغه ذات څومره قوي وي، قیامت نشي پیدا کولی. یعنې الله رب العزت دا دلیل ښیي په دې بنیاد چې وانه لعلم للساعه، د قیامت د ټول نه لوی دلیل عیسی علیه السلام دی. بیا سیرت سره څه تعلق دی؟ سیرت سره تعلق داري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم اسمان کې د عیسی ابن مریم سره ملاقات شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عیسی ولید، داغه ویښتو هموار ویښتو او زلفې د هغه اوږدې وې، هغه د اوږو دا منځ به ورله و، دا د هغو د ویښتو اندازو. صحیح بخاري کې 2 ځایه دا حدیث راځي، مسند احمد کې ګڼ ځایه راځي. بیا د هغه قد و قامت هم ښودلی چې مربوع هغه چاته وي چې هغه نه ډېر دنګي او نه ډېر ورکوټي، متوسط قد والو. او بیا یې رنګ هم ښولی دی چې هغه اسمر و غنم رنګ و، لیکن سپینوالی ته زیات مایل و. او بیا فرمایل که تاسو د هغه نمونه ګورئ فانظر الی صاحبکم، نو خپل پیغمبر ته وګورئ. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سیدنا عیسی علیه السلام د دواړو رنګونه یو شانت دي، بلکې قامت هم د دواړو یو شانت دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا معلومه ده چې کان مربوعا رسول الله صلی الله علیه وسلم میانه قدو بعید ما بین المنکبین، او د هغې اوږې چې کوم دی دا ډېرې کھله وې، یعنې څنګه چې یو پهلوان سړی مضبوط، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعید ما بین المنکبین، د هغې اوږې یو بل نه بیرته وې. البته ویښتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسترسل نه و. مسترسل هغې ویښتو ته وایي چې هغې کې څه ګونګریالی ویښته نه وي، ساده عام ویښته یي، بس یو طرف ته پراته وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو هغه ګورګوچي دې ځایونو کې. د بار کیف دغه سیدنا عیسی علیه السلام دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره ملاقات شوی دی په دویم اسمان کې. دا د قیامت یو بل لحاظ سره نمونه ده. هغه دا چې حدیث کې راځي چې قیامت ته نږدې وه عیسی علیه السلام راکوزي او دا هغه کار به دایي چې یقتل الخنزیر، خنزیر چې هغه نن د یهودیانو د عیسایانو خوراک دی، دا بالکل ختم کی ملیا میټ به کی دنیا نه. یضع الجزیه، جزیه ذمي خلق اصطلاحي لفظ دی، ذمي یا غیر مسلم ته وایي چې هغه د خپل حفاظت لپاره څه ټیکس ورکوي حکومت له، هغه ته ذمي وایي. دی چې دا کوم څیز ورکوي ټیکس نه، هغې ته جزیه وایي. یضع الجزیه دا مطلب دی چې ټیکس به ختم شي. دې مطلب دا دی چې دنیا کې وڅوک کافر پاتې نشي. دا عیسی علیه السلام چې هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شوی دی، او چې کله ملاقات شي نو جبریل ورته بیا وفرمایل چې لړ شه د سلام وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، هغه ته سلام وکړو، خپل تعارف یې وکړو. نو هغه ورته ابن نه وایي، بچی ورته نه وایي. تیر جمعه کې تاسو ته غیا دي چې آدم علیه السلام ورته ویلو بچی خیر علیه، لیکن سیدنا عیسی علیه السلام ورته وایي مرحبا بالاخ الصالح،
زما صالح رو را ته په خیر علی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انبیاء کرام علیهم السلام د دې مین د جدا جدا دي، لیکن د دې پلار یو دی. پلار نه مراد آدم علیه السلام دی، مور نه مراد مین دی نه دی، هغه حوا ده. خو چونکې دې مسلک یو دی، دین یو دی، مذهب یو دی، په دې وجه دې ته وایي د جدا جدا میندو نه رونه، دې ته علاتی رونه وایي. دا علاتی رونه دي ټول انبیاء کرام علیهم السلام. بیا دې کې دا اختلاف شته په احادیثو کې چې په دویم اسمان کې یوازې عیسی لیدلی او که یحیی یې ورسره هم لیدلی دی. او تحقیق دا دی چې نه، یحیی علیه السلام دریم اسمان کې د سیدنا یحیی تذکره او د هغه باره کې څه بنیادي خبر به انشاءالله آینده جمعه کوو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.